حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دا سورة هجر 6 نمبر آیات. مقصد دا آیات دا اهل مکون شکایت تا او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تسلی ورکوی. مکے والو چکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مکہ کی چکم زی بے رسول اللہ اہلی دی ابو جہل ابی بن خلف خاص کر دا دی لیڈران دا سنبور چی با کم ہو اغٹائٹ دی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی خندل. یو بلتا بی اشارہ اکڑا یا ایوہ الذی ای اغا کسا دغا کس نبی امراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ تبی اشارہ اکڑا بے بے خپلو ملگرو تا اشارے اکڑے یا ایوہ الذی نزل علیہ ذکر ای اغا کسا چی پتا باندی قرآن نازل شوید انک لمجنون ویل بے شکا تچیے پاگل یہ لیوانے یا رسول اللہ تبی. رسول اللہ تعالیٰ تسلی ورکی چی محبوبا تخفکی گا ما ار پیغمبر تلیوانے ویلی شید. موسیٰ علیہ السلام مصر تلا فرعون تعالیٰ ویل دعوت ور. فرعون تا چلا فرعون دا مصر شاہی محل کے ناس وزراء حامان دا فرعون دے لوی حرامی وزیر پھول ناس دی. موسیٰ علیہ السلام دا مصر اسمبلی حال تورنینی ہو. فرعون تے دعوت ورکو دا اللہ دا وحدانیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتویل رسول رب العالمین ویل او فرعون ز خدای پیغمبر رسول جوڑ کڑیما آغازات ز رسول جوڑ کڑیم تا تیرا لے گلیم چاہ دا طول عالمنا رب دکنا رب العالمین دا رب خبر چی فرعون تا اکڑکنا
دا فرعون باندې ډېره بده ولګېده کنه د فرعون فلکی باندې موسی علیه السلام خبر کېښودله کنه که تاسو خیال وي کلي کلي کې چې مونږ واړو چېرته به داسې کمزوری غوندې سپی زوړ سپی به د ونې سایې لاندې داسې پروت لکۍ به یې اوږده مونږ به داسې پټ پټ ورلو چې پوهېدو چې دا سپی ډېر کمزوری د بوډا د خوړل نشي کړی وربلو مونږ هلکانو په لکۍ به هم داسې خپې ور کېښودې ورباندې وبدرېدو دی به راویښ شو سپی هپ 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 موسی علیه السلام رب العالمین دا داسې ټکی فرعون ته وکړو چې ګویا د فرعون په دې لکۍ باندې خپه ور کېښوده فرعون په غفاش فرعون په غفاش فرعون ویل وما رب العالمین او موسی رب العالمین څوک دی ځکه چې د فرعون مصر کې دا دعوه وه چې انا ربکم الاعلی او د مصر خلقو ستاسو هغه لوی رب چې کوم دا هغه زه یمه کنه د مصر خلق یې بې وقوف جوړ کړي وو فاستخف قومه فاطاعوه د مصر خلق یې داسې بې وقوف جوړ کړي وو کنه لکه زمونږ حکمرانانو چې عوام بې وقوف جوړ کړي دي کنه د فرعون اطاعت یې وکړو فرعون ورته ویل 400 سال د فرعون دا دعوه و مصر کې چې انا رب العالمین زه ستاسو هغه لوی رب یم فرعون موسی علیه السلام ته ویل چې زه لوی رب یم ته څه رب العالمین رب العالمین دا ته څه وایې ګډې وډې دا ته چې وا رب العالمین دا څوک ده کنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين حضرت موسی علیہ السلام ورته ویل رب العالمین هغه ذات ته چې د اسمانونو هم رب ده د ځمکې هم رب ده د دې په منځ کې چې څه چې دی د دې هر څه هغه رب د هغې خالق د هغې مالک ده که نه که چېرته تاسو پې یقین کړئ که نه فرعون د مصر شاهي مال کې داسې خپلو وزراو ته داسې وکتل قومي لیډرو دې انداز قومي لیډران که تاسو لیدلي تکبرانه انداز کې داسې وکتل قال لمن حوله ألا تستمعون ودباندې چې ارګرد وزرا را جمع کنا وزیرانو ته ویل الا تستمعون ایا تاسو دا د موسی خبرې نه اورئ دا څه ګډې وډې خبرې کړې که نه چې رب العالمین انا ربکم الاعلی د حضرت موسی علیه السلام د تقریر منځ کې لکه چندخه
رادانگ وهل لیکن موسی علیہ السلام خپل موضوع فرې نه ښودله حضرت موسی علیہ السلام مزید ده او د وزراو په لکویو باندې خپې ورکېښودې قال ربكم ورب آبائكم الأولين بالأول فرعون هو ده فرعون وزراو رب العالمين أغزات ربكم چاغستاسهم رب دکنا ورب آبائكم الأولين چا مخستاسو فلرون نکاگان تیر شوی دی داغوهم رب دکنا فرعون حیران فرعون وزراو تویل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وزراو تویل إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون او دا ستاسو رسول چی کم دا چی تاستر علی گلی شوی دکنا فرعون دا نمانو چی موسیٰ پیغمبر دای استهزاءن ورطویل دای دا موسیٰ علیہ السلام مذاق اڑاواو موسیٰ علیہ السلام پسی خندل إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إلا موسى چکم ددا فاقل ددا لے ونیدا حضرت موسى عليه السلام ورطویل قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فرعون دا موسى عليه السلام دا موضوع مینس کی رادان وهل موسى عليه السلام خپل تقریر فریخین دکنا قال رب المشرق والمغرب قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون رب العالمين آغزات فرعون چاغ مشرقهم رب دا مغربهم رب دا کچرت تاسو پوئی گئی فرعون مناظرہ کی فیل شو کنا موسیٰ علیہ السلام تیدم کی ورکڑا جناب رسول اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام قصہ دا تسلی انداز کی بیانوی چی محبوبا گورا موسیٰ تم داسی دمکیانی ورکڑی شوی دی فرعون موسیٰ علیہ السلام تویل قال لئن اتخذت الہا غیری دا فرعون الفاظ دی موسیٰ علیہ السلام دم کدا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وموسى كزمان بغير تا بل چاہتا خدای اویل بل چاہتا دی رب اویل موسیٰ نو بیا بدی جہل تواچی ومکن جناب رسول اللہ تعالی تسلی ورکلا چی محبوبہ ستا بارکم مکی والو دا مشورہ اکڑا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. استبارك محبوبا دا ابو جهل قیادت کی، دا ابو جهل صدارت کی مکی والو ستا قوم اجلاس را اغسطی چی دا محمد یا ربی یا جیل تواچوی کنا یا قتل کری یا ملک بدر کری کنا. محبوب دادم کیانی سر تا ندر کڑے شویا موسیٰ علیہ السلام تم فرعون دل جیل دم کی ور کڑے وکنا. حرتی موسیٰ علیہ السلام پسیم خندلی و شعیب علیہ السلام پسی قوم خندل. قوم شعیب علیہ السلام طویل چی انکا لانت الحلیم الرشید. او شعیبہ تو ڈیر نیکی اور ڈیر بردوبار حلیم مزاج. دا قوم دا خندا انداز کی شعیب علیہ السلام طویل کنا. جناب رسول اللہ تا مکی والو ویل لما سمعوا الذکر انہو لمجنون. چی قرآن بے دا جناب رسول اللہ دخلی مبارکی نوار دی مکی والو بویل چی دا محمد یا ربی دا مجنون دا فاقل دا. وقالوا محبوبا اوائستا قوم مکی والا یا ایوہا الذی او آغا شخص کنا داغا شخص نمراد جناب رسول اللہ ابو جہل نذر بن حارس امیہ بن خلف داسی چی تمر سنبورانو تمر لیڈرانو کارکنانو کنا یو بلتبی داسی اشارے کڑے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. رسول اللہ چی بروانو کنا تشبی رسول اللہ طرف تا اشارے وکڑی ویل تاسو دتا گوری اے اللذی آغا شخص دا اگوری محمد یا ربی چی دیوی زدہ خدای پیغمبر یم کنا انکا لمجنون. رسول اللہ تبی ویل تفاقلیے کنا لیوانے کنا. دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل. دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل. اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہو دیوانہ میں کس کا ہو دیوانہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ فرمائی چی مجنون مانا عاشق مجنون مانا عاشق زکا عاشق فنا فی اللہ وی ہر ستی نہیر وی سر خدایا فیاد وی. جناب رسول اللہ تم دی مجنون ویلکنا خندلیا. رحمان بابا فرمائی چی زو زاہدانو تا حیران یم دی وماتا. زو زاہدانو تا حیران یم دی وماتا. دیوانا بد خنداو دیہ بدیوانا. پاگل چو لیونی کلی والا او پسی خندل کلی والا لیونی پسی خندل کنا. وقالوا يا أيها الذي ویل بمکی والو چوغ شخص رسولات بیشاری اکڑے نزل علیہ ذکر چپچا باندی قرآن نازل کڑے شوید کنا. دا دین منل چی قرآن دا خدای کتاب دا فرسول اللہ نازل شوید دا بیم دا خندا انداز کی ویل کنا انکا لمجنون تپاگلی کنا. دا رسولات اللہ تسلی ورک او علماء امتم تسلید. العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان. اس کے عالم بھی دا مخالفت سو کری اغا علم تا
خپل قرآن، خپل احادیث، فقه، خپل میشن بیانول ندی پرېښودل پکار، ندی پرېښودل پکار، مسلسل بیا بیانوي. مسلمان ته هم تسلي ده، خپل دیني میشن به ته بیانوي، د چا مخالفت د چا خبرو ته به نه ګوري، خپل کار سره به دې کار وي. انبیاو پسې خلکو غپلي دي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دار پیغمبر الله وی دشمنانو انسانان هم فیریان هم یو بل ته به خبرې غوږونو کې ور اچولې کنه، منصوبې به د انبیاو خلاف جوړولې کنه. هر عالم ته، هر مسلمان ته خپل میشن، خپل دین بیانول پکار. بس چا مخالفت یا د چا خبرو پسې تلل نه دي پکار. او فلاني دا ویل نو زه دا بیان نه کړم، ای زما مقتدیان زما مخالف دي نو زه دا موضوع نه بیانوم، دا خبر نه کړم، دا خبر نه کړم، فلانی به خفه شي، خدای دې فلانی دغه نه اخواته واړی. د ځان نه د اوښانو قافله جوړول پکار. که تاسو کتلي وي کلیو کې کوچیان به تېرېدو، د کوچیانو اوښان به و، یو بل پسې به یې تړلي وو، 200 300 اوښانو قافله به روانه وه، چې په کلي به ورله د کلي سپي به اوښانو ته مخکې رافرېوات، هب 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 هب، سپی به د اوښ د خپو نه داسې ووتی، سپي به د اوښانو د خپو نه داسې راووت، بیا به وواتو، مخ ته به یې ورته راوړو، هب 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 هب. قافله به روانه، اوښ سپي ته د ډېره خیاله کتل نه چې ته بیا د کوم باغ مولوي غپ غپ دې جوړ کړي، هب 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 هب. ته څه شي؟ د ځانه د اوښانو قافله جوړول پکار ده، استقامت پکار ده، دین بیانول پکار ده، قرآن بیانول پکار ده. هر امام هر عالم ته دا پکار ده. د ځانه د خرو قافله نه ده پکار. د خرو قافله چې به را روانه وه، دا مشرانو ته پته ده تاسو ته چې دا مشران دي، د کوم د کراچي نسل چې ده، د پوډرو نسل، دا خو صرف په پاپړ او په کیک باندې پوهېږي، د پوډرو نسل. دا چې تاسو مشران تاسو محترم وي، تاسو ته د کلیو پته ده چې د خرو قافله به راغله د کوچیانو په کلي باندې، سپو به ور منډې کړې، خره به سره تتر بتر شو منډې به یې کړې، سپي به پسې منډې کړې، خر ها 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 هم 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 منډې به یې کړې، شاخ به یې اوچته کړ، لکۍ به یې اوچته کړ، یو خر به داسې لاړ، بل به داسې، قافله به ختمه شوه. د ځانه د اوښانو قافله جوړول پکار دي. ګورئ دا به زما استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن مولانا فخر الاسلام صاحب به مونږ ته سبق پړولو وخت کې دا ویل 400 والا چې په دې به عمل وکړي. ګوره انبیاء کرامو ته انساني سپو هم غفل، چې جناتو کې کم سپي و هغه هم ورته غفل، لیکن پیغمبر به خپل استقامت کو. نوح علیه السلام څو کاله استقامت وکړو؟ 950 سال. داسې هر پیغمبر کنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.